په ټیک ټاک باندې زوی خپل پلار بې دردۍ سره ووژلو. لازم مې نه وه د دغه زوی خبرې نن زه تاسو سره په دې ویډیو کې شریکوم. ما سره دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. دې معلومات نه مخکې اول زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم. تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو خلکو دغه ته ډېره واقعه مخې ته راځي چې تېره ورځ عزتمنو دغه یو ځوان زوی راپاڅېدلی دی، خپل بوډا پلار چې د دغه پلار عمر عزتمنو 2.15 یا 18 کاله ښودلی کېږي چې زوی ته ویل چې زویه ته په دې موبایل باندې اخر څه کوې؟ عزتمنو زوی ورته په جواب کې چې ولې داجي ستا اخر څه مقصد دی ته موږ ته ووایه نو زه تاله جواب درکړم. نو زوی ډانګ یعنې پلار یې دغه ډانګوره یې راغوستې ده او خپل زوی ته یې نیولې ده چې ښه ټول دومره شو چې ته ما ته جواب راکړې او ما سره داسې خبرې کوې، خو د ټیک ټاک نه تا ټولې خبرې زده کړې دي. عزتمنو دغه زوی ظالمه لګېدلی دی، نکه ډانګوله یې خپل بوډا پلار ته یې نیولی ده او وهلی ده، ټکولی دی چې اخره کې عزتمنو بیا خو هم زړه صبر نه دی کړی، دغه بوډا پلار یې بې دردۍ سره وژلی دی. مینهوالو دغسې ته ډېر زامن راپاڅي، خپل پلارانو سره ظلم کوي، زیاتی کوي، میندې وهي. نو هېڅکله داسې نه دي پکار چې هر یو پلار او مور چې زامن او بچي غواړي د دې وضع دپاره نه غواړي چې دا چې کله غټ شي بیا به یعنې موږ وژني. عزتمنو دغه زوی ته دې سزا ورکړل شي، دا دې معاف نه کړل شي. که چېرې دا معاف کړل شو او سبا بله ورځ بیا دا یعنې راووتلو نو دغسې نور زامن به هم همدغه شانتې بې ګناه پلاران به بیا وژني. دا سلسله به دغه شانتې به روانه وي، باید چې دې ته دې مکمل سزا میلاو شي. زموږ وروسته تر ننه زه معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.